خودی بزرگان امینم کوئی خیارم نشتا مولاو تیراوال داغه جماعت کی میں تقریر کولو خو جدا خبر کو چور کیا مولا کور ما کورا غیر بمو کې ورته غ پولیس ولاوي لور دي تاسو هغه زبالا ما په سلوخ کال کې د پاکستان حکومت نه دی منله دا زمونږ دا زړی دي زړی وای دا زړی دي زړی چرته چې مردار خزه ځواني رواني یو زړه پودړه به ور سره ای هايو زدا اورېدو خبرې نکوم او امام حسین منلو والا او امام حسین منلو والا نن ستا د کور نه روزانه د اسلام جنازي وزي روزانه په کوڅه کې ودرېږه سړی لاود پراته خزې بار روزي سړی ته پتم لې خزې په کوچی بازار او ګوره بازار کې ناشته سړی خبرم لې خزه د نئی په دکان کې ناشته سر جوړي اے شرمې دلی عمل کا اے شرمې دلو بے حیا بے غیرت تاسو ځان ته پښتانه څنګه وایي کوم سړی خزه چې په صدر کې د نئی په دکان کې ناشته او نئی په ګوتې وي او سر دنه لوی دنه په مخ د جان ته شرمې دلو تاسو د امام حسین نوم په کومه خلاله تاسو بیا سبا دا خبرې کوي چې شهادت کا کچھ بھی نہیں کیا امام حسین کا کچھ بھی انجا لگا رہی ہے انجا لگا نہیں ہے تیرے پیچھے لگا رہی ہے تیرے پیچھے لگا رہی ہے بے حیا بے شرم بے غیرت تیرے پیچھے لگا رہی ہے نامی علیہ د اسلام د جمعې پورس او د اخبارونو مغزین وګورا او بیا د پاکستان د جنکو پکې ډانسونه وګورا د جمعې پورس په مبارک ورځ زما د خزې او د لور هغه ادا د ګډې دو پکې وګورا زه چې وګورم نو زه دا وایم چې هر ګناه کې کونی هر گناہ کے کلی در شب یدین بکن ہر گناہ کے کلی در شب یدین بکن تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی و یرا گناہ چکے نو د جمعے پشپائے کوا چې په قیامت کې کم از کم د دوزخیانو صدر جهنميانو صدر خو یې کړ د جمعې ورځ زمونږ د لورو او زمونږ د خزو هغه ادا هغه فوټوان بلکې د هغه معززو خلکو د خزو فوټوان د هغه غیرتیانو خلکو د خزو فوټوان دالا چکے داجیانو فوٹو کو پہ اخبار کی اے تشریف لے آندے پہ سکے خدای دا مردار بتاڑوا ہو رکشا رالے او پتو پولا گا چرتکینا اے تشریف لے آندے اے تشریف لے آندے دالا چکے دا کمی کمی چمچے علاج بکے راشیو گو رئی مازیگر ٹیم کے پس صدر روڈ باندھے د معززین خزے وګورئ دا زما ټیپونه میپونه خلکو دغه کړي دي ما سره په ایمان کنه ټیپ شته نه را سره کیسټ شته ډېر خانه خراب دا وایي چې د جوړ د کیسټو دکان میسته نو زبستاسو کم کم غم جاړ کم کم په ایمان کا خبره په دې قصخانه کې چاچا غوالي و چې
ګیرې والا غل دی. هغه زمانه کې د ډي سي پېښور چې و نو ګیرې والا و. هغه په لاره تېرېدو هغه پولیس ته وایي چې دا سړی ونیسي. چې ویني و ولې ته اواز کولو چې ګیرې والا غل دی؟ هغه ویل خدای قسم جي مونږ ته پته نشته، هسې شوق سره یو چیغ والی دي، نور معافي غوښتې دي، معاف کړی دي، شوق سره چیغ والی دي. نو دوی په 16-15 نه دي، شوق سره چیغ والی دي. کابله خوله کې جلسه وه، هلکه سم شئ سم شئ ویل نه په پیسکوپونو ورځو مه کوه هلکه لاړه په چې ټوس شو، یو پکې ولګېدو دا نور په مار وخته په سټیج د پاسه ان قریب چې زه یې وجلی وې. یا الله میرے بچے تیرے حوالے. زه پوه یم ستاسو هر څه ماته معلوم دي، هر څه زما معلوم. نن سهار راته یو سړي وی یاره یو تبلیغي را سره باس کولو چې مولانا صاحب خو ډېر تیز دی خولې نه، خو کور کې ډیشنټینا دی که کې کېندین اسمه ډیشنټینا ده. ما خلاصه خبره راځئ که زما کور کې ټلیفوني، که زما کور کې ریډیو وي، که زما کور کې ټلویزیوني، که زما کور کې ډیشنټینا وي، که زما لونو وغیرہ وغیرہ چرته سکول ملکی پہلی جماعتم سبق ویلې ګیره تورم په خرس ورېږم مخ تورم اډو کو امیل غاړه کې اچوم. کینی خدای دې تاسو په ښځو وشرمئ. دا د معتبرو مړی چې که ده که خیال دی وکړي دا شیخان پکې کوي وکوي او 14 کوي او ګوډې وجنګوي، هلته به ګرمي مونږ به مړه کېږو، دغه سره به ولاړو اوږې وجنګوي او خپو ته وګورئ. تو افریدي پکې आवाज کې وربا خوله اوچاته کو یعنی پنس خدای دې بنیاد هر سړی پکې خپل نمبر جوړي. ماما خبره د پیسو ده، ښځه خدای پیدا کړې څه ده او نن یې ته کوې څه. دا د قوم نوجوانان دا لږ دي چې پولیس کې برتی کې چې ته اوس ښځه به تانېدارئ. دا غولانځي به یې نیولي او په سړک به ګشتونه کوي. په تاسو نالت شه څه بلا یې. آینده نسل تباه شو. سینماګانې وګوره بیړي غرقه شوه، د قوم دمکیږي لګیا دی. ته د 1500 کال وروستو ابوبکر عمر عثمان جاړې اب د خدای په قرب کې چرته ناست وي، حسین به په جنت کې ناست وي. ځان لګوره ښځه دې په کومه لاړه، لور دې په کومه لاړه، زوی دې په کومه لاړو، بیړه دې غرقه شته چې غرقه شي. و د ذلیل بچیه په خبره پوهېږي که نه؟ زه ولې په خپل کور کې په آرام خوب نشم کولی؟ 13 ورځو کې دې شوشه پرېږده تھوڑا ګروپ راوته په دې پېښور کې د مالو کې غریبانو څوکیداران او هلکانو به ټوله شپه څوکیداري کوله چې پته نه لګده بیړه تباه وویل، دیوال ته پرت کې ته کڅوړې نال مار کړ. مونږه زمونږ مالک کې ټوله شپه به هلکان ټوپک په لاس ګرځېدل، یو شپه نږدې زه ویشته اتھوڑا گروپ ته اتھوڑا گروپ ته اتھوڑا گروپ. اوس اتھوڑا گروپ خبره لګه سره شوه، اوس بمونه راووت. خبر بم نه غړان بش، خبر بم نه غړان بش. ولې دې خوا وګورئ د دې علاج دا نه دی چې پولیس والا لرې شي لرې شي لرې شي پاسپورت لرې لرې څه چل دی که وای ویلش څه چل دی ویجی دا مریضانو کتو ته منسټر راځي، نو راځي به که نه راځي به خلک ولې ټېل وهي؟ هوش کوه نو راشي ورته داسې ودرېږي څنګه څنګه د دې پوښتنې مثال درته وایم. وکې دې ماته ګوره
بیزو چې زخمی شي بیزو پیژنئ؟ دادو بیزو چې زخمی شي نو دا نورې بیزوګانې تپوس ته راځي، چې دا نورې بیزوګانې تپوس ته راځي نو د دې زخمی شوي بیزو په دې زخم کې ګوته واچي، دا پوښتنې والا بیزو نو دا پو زخم لګ را زیات آلاره شي بله بیزو راشي پو آغلاره شي بله بیزو پو مړه چې لسته بیزوګانې تپوس ته راځي که نه په پوښتنه یا زخم دومره راوستی یا بیزو مړه شي. اوس صاحبه زه بیمار یم، غرق شوم، کور مې وران شو او ترانې پوسی دی خوا وګوره تپوس باندې کار نه کیږي، سوچ په دیو کوي چې دا کار کیږي ولې زمون ملک ولې د دې افراتفری شکار شو، دا کار کیږي ولې؟ دا بوډاګان نه سپینګری دا هم که چرته جماعت له څوک راشي چې خلک کېنه یو سات څه د دین خبرې واوري، دا بوډاګان هم کېړو له ټک ورکي او باروزي هلکه څه کې سټه دی وزه وایي دا اوسګار دي نو تا هلته څه خره چلی دا زاړه نه دي، دا زاړه پخوا به چې د شپېتو شو ابه د جرګو شو ابه د جماعت شو ابه د خلکو د فیصلو شو، اوس چې د شپېتو شي د ویشتو شي په جماعت کې بناستی صاحب ملا به تنګي طالب به تنګي ټوخیږي به بد حال به جوړ کړي، کور کې به نه ښځه پرېږدي نه به هنګور پرېږدي نه ملا د غاړې غور به زما جماعت کې یو به دغه ما لکه سم کېنه سړیتوب زده که کله به لمونځ دې اوږد وکړو کله به لنډ دې وکړو په څه دې قهر اخته چې دا زړه راله دې خولې له راوست آخر مې د خپو د دې سر نه ونیو د جومات د کړکۍ نه مې داسې بار وغورځولو بس بیا ورپسې مړم شو خدای دې وبخي خو بیا رانغی جومات علت اخلاص په دې کار مونږ وګت شو مونږ لاند شو پرتګو چت مې شو پرتګ کې شو دا تپوس تا بوډا ونه کو چې یاره استاد نن خو د ډېر ښه آیاتونه په دې مانځه کې وي چې د دې مطلب څه دی. په بجلیګر کې زه امام ومنو ټوخېدم نو یو ورځ یې ټوخېدم بله ورځ په درېیمه ورځ د دې لنډۍ او ما تل څه ټوخ ټوخ کې چېرته علاج نه کوې مال پیسې را سره نشته چې شربت واله ما تل نو بیا مه ودرېږه په مصله خو چې ور بیا مه ودرېږه د دې مرۍ نه مې ونیو چې ونیو یو څو جقه مې ورکړو د جومات د کړکۍ نه مې بار وغورځو او ورپسې مې ور ټوپ کړو په دا خېټه مې یو څو ټوپه ورته ور مال دې له د ایمان نشته چې دا 2 روپۍ واله چېرته ټوخي ګولۍ پې واله په مصله مه ودرېږه بیا په ټوخي تاسو داسې خدای پیژندلی د خدای د کور څوکیدار درته سپک ښکاري خدای سپک او ورک کړی د خدای د کور جاروکخ درته سپک ښکاري خدای سپک او ورک کړی د ښځو د جواب پاتې نه شوی د ښځو د جواب دی که زمونږ ښځې وایي زه صدر روډ له ځمه وایي بچه ښه زه به درپسې رسته نه جارو واخلم که د غریبانو ښځې وایي زه په بومیا صاحب له ځم خپل کې مې باد دي دا شیخونه ورته څه ویلی شي چې ته مه ځه که ویل شیخ بابر بابا له ځم هلته مالګه څټمه پړه مې تیاره راځي که ویل هلته دیوانه بابا له ځمه غیب علم دي را باندې په مونږ غیب علم هم ډېري زمونږ په دې ښځو غیب علم ناست دي کمې غریبې ښځې چې چکر لړو شي غیب علم پې کېني تت ورته کولی شي د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ ذلیل او رسوا شئ د چا د جواب نه یې. دلته یو جلسه وه په دې چوکیاتګار کې د یو پیر صاحب موټر ولاړ نو شیخ ور سره ولاړ و موټر سره نو یو سړی وی دا د پیر صاحب موټر دی شیخ ورتل دا خوله دې ما تکم موټر ولې وی دی کې خو ټر راځي دا د صاحب مبارک موټر دی تولنده شریف وایا ویل د صاحب ځای کې که خر وي هغه ته بیا څه ویل خر شریف به ورته وی
او ویل کاغه بیا خاشنه کول ویل خاشنو ته هم خاشنه شریف وي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی او دا زمونږ خلق دی او دا زمونږ قوم دی. نن ستاسو هغه مثال دی. یو امام ولاړ دی په مصلی باندې، رستو ورپسې مقتدیان ولاړ دي. بار نه څوک راغی السلام علیکم. اوس هغه جاهل ته وګوره جمع ولاړه ده او په جمع سلام اچي ایو پکې وعلیکم سلام. نو بل داسې ووالو ویلې په مانځه کې خبرې کې. نو امام ولا مخ راو ګرځولو ویلې ستاسو خو مونږ مات شو، خو شکر دی چې ما خبرې نه دي کړې. دا امام او دا مقتدیان. تاسو خیال راغی یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې الکه څوک مولا نه کوي، قدر کې مولا پیدا شو نو تبا کوم. ای ویجی نه کوم موږ مولا توب نه توبه ده. پټه صلاح کړې ده چې د نواب مطلب څه دی، راځي پټ پکې یو مولا کوي. پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی. چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو مولا پیدا شو. وی څوک دی؟ وی افلانې. وی تاسو یې راولئ؟ نو د نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي. متکه پېژنئ؟ غټ بالښت، لوی کټ او غټ بالښت او توره رئیس دی دا او په بالښت کې داسې ایښې ده او مولا یې وله راوست. ها مولا صاحب کوم ځای کې علم وکړو؟ نواب ورته وایي د نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته؟ د خانانو خو به مې اورېدلي که نه؟ خان نواب ها علم دې وکړو؟ او جي همې ښه عالم شوې؟ او جي څه خو پاتې نه دي؟ نه جي یو ټکی هم نه دی پاتې، ټول کتابونه مې خلاص کړ. ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې؟ ویل نه جي بلکل. بس اتوري ته لاس کو نواب چې دې سټ ته ولا برابر کړ. ویلا تا ویلي چې خدای یو دی، خو چې داسې کړې تا ویلي چې خدای، ویل جي ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی.